أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. سورة هود 69 نمبر آیات. په دې 69 نمبر کې څلورم واقعه د سوره هود ذکر کیږي چې واقعه د ابراهیم علیه السلام او د لوط علیه السلام ده. د دوه واقعو مرکزی عنوان په دې ځکه کې دا دی چې علم غیب صفت د الله تعالی دی او په غیب باندې پیغمبران هم نه پوهیږي. دا مسله بر دې واقعي نه ثابتېږي او دا د مرکزی عنوان دی. اگر چې په دې واقع کې دنه ډېر زیات سبقونه عبرتونه مسائل موجود دي، لیکن مرکزی عنوان هم دغه خبره ده چې علم غیب صفت د الله تعالی دی، مخلوق په دې کې شریک نه دی. الله تعالی ولقد جاءت یقینا رالو رسولنا استاذ زمون ابراهیم علیه السلام ته. رسول جمع د رسول هغه چاته ویل کېږي چې څوک پیغام وړي، پیغام وړونکی کس. نو دې کسانو هم دا پیغام وړونکي دې ته استاذ هم ویل کېږي، پیغام وړونکی او ته هم ویل کېږي. دا راله ابراهیم علیه السلام ته. اوس دا پیغام وړونکي څوک نو په اتفاق د مفسرینو دا فرشتي وي. رسول نه مراد فرشتي شوي. امام قرطبي رحمه الله وایي چې دا دو فرشتي وي، یو جبرائیل علیه السلام او بل میکائیل علیه السلام. دا راغلی ابراهیم علیه السلام ته بیل بشرا په زیری سره زیری راوړی. څه زیری راوړی؟ مشهور قول دا ده چې زیری د اولاد یې راوړی او چې ابراهیم علیه السلام ته یې زیری اوراو چې ستا به اولاد کېږي. او دویم قول پکې دا هم شته چې زیری د هلاکت د قوم د لوط علیه السلام، چې لوط علیه السلام قوم یو بې شرم قوم دی، په هېڅ طریقه باندې اصلاح نشو، هغه به هلاکېږي. او د داسې ظالمانو چې نه اصلاح کېږي د هغې هلاکېده د ځان له لوی نعمت دی. نو دا هم یو مستقل زیری دی. نو دا فرشتې چې میکائیل علیه السلام او جبرائیل علیه السلام دي، د تفسیر قرطبي د تحقیق مطابق د ابراهیم علیه السلام ته یې زیری راوړ. قالو نو دوی ویل سلاما، سلام دی په تاسو باندې. فرشتو په ابراهیم علیه السلام باندې سلام واچو. قال ابراهیم علیه السلام ویل سلام، سلام دی په تاسو باندې. د دې جملې نه معلومیږي دا چې اسلامي آداب او اصول دا دي چې راتلونکی کس په سلام اچي او ناس کس چې کوم دی دا به جواب ورکوي. دا مسله دې معلوم شو. دې ځکه کې صرف سلامن او سلامون ذکر دی. د دې وضاحت په حدیثو کې موجود دی چې سلام څه ته ویل کېږي؟ السلام علیکم د دې نوم دی. او دا دویم سلام دا د وعلیکم السلام جواب دی، جواب د سلام دی. نو ولنې سلام دویم جواب د سلام دا د هغې نوم شو. نو حاصل دا شو چې د دې مطلب دا دی چې فرشتو داسې وویل چې السلام علیکم، او ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې وعلیکم السلام. د دې مثالونه په معاشره کې ډېر شته دي. سړی چې چاته ووایي چې هلکه لاړ شه پلانکي ته زما سلام ووایه، یوازې دا ټکی نه دی سلام ورته ووایه چې سلام بس، نه هغې مطلب دا دی چې السلام علیکم دا ټکی ورته ورسوه، دا جمله ورته ورسوه. د دې بیا فایده شته دی. نو د دې نه اسلامي آداب معلوم شو. نو فما لبث نو وخت نه و تېر کړی ابراهیم علیه السلام ان جاء بعجل حنیذ چې راوړو یو سخی ورید کړی شوی سخی راورساو او فرشتو مخې ته کېښودو. د دې جملې نه چې کوم دی فما لبث ان جاء بعجل حنیذ نه ډېر مسائل معلومیږي د معاشري او د میلمستیا متعلق. امام قرطبي رحمه الله وایي چې اسلامي آداب دا دی چې کله یو میلمه راشي نو کوربه به هغې ته فوري طور باندې څه نه څه خوراک حاضر کړي، او به دغه فوري خوراک حاضرولو کې به دی تاخیر نه کوي، دا به فوري حاضر وي. یو مسله دا معلومه شوه ځکه چې الله تعالی صریح ذکر کړی دی چې فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. ابراهیم علیه السلام وخت نه و تېر کړی، یعنې په معمولي ساعت کې سخی تیار کړی او ورید کړی او راویې رساو، بیخي زر ټیم یې وانخیست.
یو مسله دا شوه چې مېلمه ته به خوراک حاضرې فوري څومره چې زر کېږي بې تکلفه ځان پکې نه پازابې فوري به خوراک حاضر کړي نو که بیا د وس خاوند وي نو نوره خواري به وروسته کړي. اوس دې ځکه کې سوال دا دی چې ګوره ابراهیم علیه السلام خو سخی راوړ نو خو ګران شی دی دا خو بې غټه خرچه کړي نو دې خو به خامخا ټیم اخیستی نو دې نه خو بې تکلفي نه معلومېږي چې بې تکلفي مه کوئ او فوري خوراک چې کوم دی نو کم شی چې حاضري بس هغه کېده وی نور کار به بیا وروسته کوئ دا خو دې نه معلومېږي. امام قرطبي رحمه الله وایي چې د ابراهیم علیه السلام معیشت چې کوم روزګار هغه دا و چې غواګانې غویان دا به ساتل او دغه بس دغه باندې به ژوند تېراوه دا به حلالول خرڅول به دې به پیدا اخیستل شودې به یې کول د غواګانو نه نسخې ورسره ډېرو نو بس کله مېلمانه راغله ابراهیم علیه السلام ته یو سخی راونیو نور زګین کې دا چې بعیل سمین سورب سخی ته راونیو اول علیکم نو معلومیږي دا چې ابراهیم علیه السلام بهر لا نړو ګرځېده نه تکلفات یې نه کول بس تیار شی په کور کې را ونیو اول علیکم. نو یو مسله دا معلومه شوه د دې وجه نه چې کوم خلک مېلمانو ته فوري څه نه څه خوراک حاضر کړي ډرای فروټ بر شي دا بیخي په شریعت باندې عمل دی انور تیارې به وروسته نو ابراهیم علیه السلام دغسې وکړل. دویمه مسله دا معلومه شوله چې د راتلونکي میلمه دپاره میلمستیا کول خوراک تیارول د هغه د احترام کول او خرچه پې کول دا هم د اسلامي آداب او اسلامي خویونونه دي. د ابراهیم علیه السلام باره کې امام طبري رحمه الله دا هم ذکر کړي دي چې ابراهیم علیه السلام د میلمستیا باقاعده آغاز چې کوم دی باقاعده رواجي میلمستیا مضبوطه میلمستیا د ابراهیم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نه د دې آغاز شوی دی او د ابراهیم علیه السلام سنت دی چې څوک به راغی نو دا به خامخا به هغه باندې خرچه کوله خوراک به پې کوو بلکې امام طبري دا هم ذکر کړي دی چې کوشش به یې کوو چې بغیر د میلمه نه به خوراک هم نه کوو ډېر احتیاط به یې کوو. بیا امام طبري رحمه الله په یو قول مطابق دا هم نقل کړي دی چې په یو واقعه کې داسې هم شوی دی کوم چې معرف القرآن هم دا قول نقل کړی دی چې یو ورځ ډېره خواري وکړله چې څوک پیدا کړي او ځان سره روټۍ ته کېنوي خو څوک پیدا نه شو د ډېر خوارۍ انتظار نه بعد یو کس یې پیدا کړو دا کس چې کور ته راوسته روټۍ ته کېناو دې کس ته یې وویل چې بسم الله وکړه نو دې کس ته وویل زه خو بسم الله نه پېژنم هغه ورته ویل دا خو د الله نوم دی داسې داسې هغه ورته ویل یاره زه مسلمان نه یم زه بسم الله نشم کولی او چې کله مسلمان نه یم او د الله د وجود قایل نه یم دغه د نوم قایل نه یم نو بسم الله راباندې ولیکې زه یې نه کوم زه د دې مذهب نه یم. ابراهیم علیه السلام ورته ویل پاسه چې داسې سړی نو بس زما به دسترخوان باندې ته خوراک نشي کولی ځه سړی پاسې روان شو ټیک ته بس نه به یې کوم لاړو چې کله دی لاړ نو ابراهیم علیه السلام ته وحی وشو چې دا کافر ما پیدا کړی دی دې وخته به مې وساته د یو ورځ هم چېرته یو ټیم هم ناره تېره کړې نه ده او چې نر صرف ستا کره یو پر میلمه شه نو بس تا پاس او خوراک دې ورله ور نه کړو لحاظ دا مناسب نه وه چې ما ورله خوراک ورکړ نو تا ولې ور نه کړو او که دا خوراک مستحق نه وي خو ما به نه ورکولی. ابراهیم علیه السلام به دې کس پسې شاته منډې کړې منډې دا سړی ورساو او ده ته یې وویل چې ته خامخا راوګرځه زما څخه به ته خامخا روټۍ خورې زه دې پرېږدم نه. سړي ورته وویل یاره داسې خبره ده چې تا پاسولمه او اوس مې واپس غواړي چې به دې راز دې پویه کړی نه یم نو ځم دسه هم نه ته به دې قسم باندې معافیه کړه چې ولې ما بېرته غواړي وجنې مې که څه راسه کړې. ابراهیم علیه السلام ته غونډه قصه وکړه چې ما ته وحي وشول او الله زما نه ناراضه کېږي تا واپس بوځم. کافر ورته وویل چې خاص تاسو رب دومره سخي ذات دی چې زه یو کافر چې زه یې منم نه بیا هم په ما خفه کېږي دومره تا ته یې وحي وکړه او تې راپسې راولېږلې ویل داسې رب نافرماني خو ډېره بې شرمي ده په دغه ځای باندې کلمه وویله مسلمان شو او د اخره پورې د ابراهیم علیه السلام سره په دې انقلاب کې بیا شریک هم شو. نو میلمستیا د اسلامي آداب او د اسلامي خویونو نه ده. بیا دې کې بحث دی چې یاره یو میلمه چې راشي هغې باندې روټۍ خوړل او هغه بوتلل او دغه میلمستیا کول دا فرض دی که سنت دی که واجب دی که څه شی دی. امام قرطبي رحمه الله په دې باندې ډېر تحقیق کړی دی خو د هغې ټولو خلاصه خبره دا ده چې په کومو ځایونو کې هوټلې او بازارونه دي هوټلې دي هلته کې میلمستیا د چا میلمستیا کول دا فرض عین نه دي سنت دي او چې کوم کلي باندې علاقې دي چې هلته کې هوټلې نشته دی نو په دغه خلکو باندې د میلمستیا کول دا واجب یا فرض عین دي خامخا به کوي. دا د میلمستیا شرعي مسله شوه. نو الله تعالی وایي فلما رأى ایدیهم لا تصل الیه هر کله چې ابراهیم علیه السلام ولیدل ایدیهم لاسونه د دوی لا تصل الیه چې نه رسېده دې سخي ته دې وخت نه رسېدو څه مطلب دا کنایه د دې نه چې خوراک یې نه کوو پرښتو خوراک نه کوو
دغه چونکې انساني شکل کې راغلی وي نو ابراهیم علیه السلام د عام انساني میلمانه وګڼل او سخی او تبرید که مخې ته کېښودل نو بیش اندازه ولګول هغې خوراک نه کوه چې خوراک یې نه کوه نو نکرهم دا خبرې ناشنا وګڼله واوجس منهم خیبة او محسوس یې کړله دوی نه یره په دې وجه محسوس کړله چې په هغه زمانه کې دا خلک ډېر غیرتي وو نو که کافران هم انساني غیرت پکې وو شعور پکې برابر وو څه حده پورې او انساني غیرت دې ته ویل کېږي انساني احساسات چې کله د چا د احسان لاندې راشي د چا د باندې احسان وکړو د هغې کسانو هغه کس پکاوي د هغه سره دشمني د هغه وجل دا په کافرانو کې هم نه په هغه زمانه کې نو چې کله به یو میلمه راغی خوراک به یې کاو نو دا بر دې خبرې دلیل و چې دا کس خطرناک نه دی او چې کله به دې کس خوراک نه کوو دا بر دې خبرې دلیل و چې دا دشمن دی په مرګ پسې راغلی نو بیا به چې کله یو کس فرض که د چا خوراک بیا وکړو بیا سړی مړ کړو نو په معاشره کې کافرانو به هم دا بده ګڼله هغې ته به پښتو کې دې ته نمک حرامه وایي چې دا خو ډېر بېکاره سړی دغه کس خوراک یې هم وکړو بیا یې مړ هم کړو جوبه ښکار یې وکړو ډېره بې شرمي یې وکړله دومره غټ احسان یې به وکړو بیا هم د مخالفت وکړو نو دا احسانمندي ده په کافرانو کې هم په هغه زمانه کې وه لیکن اوس شعور او عقل دومره د ګناهونو په وجه کمزوری شو چې کافران خو پرېږده د مسلمانان هم دا نه مني د احسانات نه مني چې ټول عمر ورڅخه ګډې کوه خو چې معمولي د پکې لاره بیا موندله داسې ګړنګ نه دی چې خواته دې کېږي نو په دغه اصولو کې ابراهیم علیه السلام اندازه ولګوله چې دا کس چې خوراک نه کوي نو ټیک ورته خوراک ضرورت دی لیکن دا به خراب اراده راغلي دی ما وجني نو په دې وجه خوراک نه کوي یاره محسوس کړه اوس دې ځکه کې د واقع مرکزی مضمون ته راشي واقع مرکزی مضمون موږ دا ویلی چې د واقع مرکزی عنوان بدایي چې علم غیب صفت د الله تعالی د مخلوق لپاره ثابت نه دی ګوره ابراهیم علیه السلام ډېر لوی مرتبه پیغمبر دی فرشتي ورسره میلماني دي د انساني شکل کې او د ابراهیم علیه السلام ته پته نه لګي چې دا فرشتي دي که انسانان دي او ټیکې ولس خیمه لال کو ورته کیم خو د بیت یریږم چې کېدی چې دشمنان را پسې راغلي نو چې کله ابراهیم علیه السلام د دومره لوی مرتبه باوجود د غیب او علم نه لري نو بل به څوک ولري هېڅوک نه لري د هغه خلکو جواب د هغه خلکو تردید به دې سره کېږي چې کم علم غیب صفت د مخلوق ته حواله کوي څوک بزرګان او اولیاء دپاره ثابتوي عیسایان د عیسی علیه السلام دپاره یهودیان د عزیر علیه السلام دپاره او دې زمانه کې ځینې خلک یې نبي علیه السلام لره ثابتوي څوک یې علي رضی الله تعالی عنه لره ثابتوي په شیعګانو کې نو دا قایل ټول مسترد دي در دې ځګین نه د دې تردید معلومیږي دا خو د دې هغه مرکزی مضمون معلوم شو لیکن د میلمستیا ځینې اصول دي هم معلومیږي هغه دا دي چې کله کوربه میلمنو ته خوراک کیږي تفسیر معرف قرآن وایي چې د دې نه وروسته به د کوربه چې کم دی نو د میلمه په حالاتو به نظر ساتي چې دا خوراک کوي که نه کوي او داسې غافله به نه پاتې کېږي چې دې خوراک کړی دی که نه دی کړی داسې غافله ژوند به نه تېروي لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام څخه کېښودو د هغې نه بعد اندازه لګوي چې دا خلک خوراک کوي که نه کوي او داسې کوي لیکن په دې میلمنو ته به پام کې به اندازه لګولو کې لازمي خبره دا ده چې دې میلمه ته به نیغ نه ګوري نیغ نه کتل د آدابو خلاف دی تفسیر معلوم قرآن دی کې واقع ذکر کړل د هشام ابن عبدالملک چې دا یو اسلامي بادشاهانو کې یو نیک بادشاه تېر شوی دی او ډېر سخي سړی و د به دسترخوان باندې یو ځل یو کس روټۍ خوړه دا سړی د بانډو د غرونو سړی و خاري اصول سره بلد نه و او چې کله روټۍ ته کېناسته نو د عبدالملک د هشام ابن عبدالملک په نظر ولګېدو دا چې د کومه نوڼۍ ماته کړې ده نو په دې کې یخته پکې دی نو ده سمدستي ورته آواز وکړ روټۍ چې ونه خوري دغه نوڼۍ کوزه کېده وه په دې کې یخته پکې دی نو هغه سخت غوسه شو ورته ویل ښه ته زما روټۍ زما په لاس کې شمارې چې څومره یې وخوړه څومره یې ونه خوړه زه د داسې کس خوراک اړوله کوم نو نیغ پاسې رسیده لاړ نو د دې نه معلومیږي دا چې میلمه باندې به نظر ساتي لیکن دې ته به نیغ نه ګوري په طریقه باندې سرسري نظر باندې او دویم ته دا معلومیږي چې دا میلمه له ضروري خبره ده چې کله د خوراک ایښودل شي نو دا میلمه په دې خوراک باندې شروع کوي خامخا څه نه څه به دې خوري اگر که دې موړي اگر که د طبیعت نه مني خو دې به هم د کوربه د زړه د ساتلو دپاره دغه د خوشحالولو دپاره څه نه څه شی استعمالي دا مسلې د دې ځای نه معلوم شولې چې فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة دا تحقیق چې کوم دی هم تفسیر قرطبي او تفسیر معرف القرآن نقل کړی دی نو بیا د هغې نه وروسته فرشتو چې اندازه ولګوله چې ابراهیم علیه السلام سره یره او احساس پیدا شوی دی او په سورې زاریات کې به راشي چې ابراهیم علیه السلام ښکاره ورته وویل چې انا منکم وجلون موږ تاسو نه یریږو
او زه به کور کې یوازې نو که تاسو موقع موندلې ده رالی د میلمنو شکل هم اختیار کړی ده که څه چې ارادې هم ښې نه دي قالو نو دوی ورته ویل لا تخف یریږه مه انا ارسلنا یقینا موږ رالیږلی شوي یو الی قوم لوط قوم د لوط علیه السلام ته د هغوی د هلاکت دپاره رالیږلی شوي دې ځکه کې تاسو وګورئ نو ابراهیم علیه السلام چې کله یره مخصوص کړله فرشتو د د یرې لرې کولو دپاره دا جمله وویله چې یریږه مو موږ دې دپاره راغلي چې د قوم لوط هلاکو ختم یې کړو دا د دې ځکې مضمون دی لیکن په سوره زاریات تقریبا 29 نمبر آیت کې به راشي چې کله ابراهیم علیه السلام دې ته وویل چې موږ تاسو نه یریږو نو دې فرشتو ورته وویل چې ته مه یریږه موږ تا ته د اولاد زیری راوړی د سازبې به پیدا کېږي هغې نوم به یعقوب وي او د یعقوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام نوم به وي د هغې نه وروسته د هغه زوی وشي یعقوب علیه السلام به یعنې دومره به غټ شي چې بیا به پلار هم پکې شي او دا پلار او زوی به دواړه پیغمبران هم وي دا زیری موږ تا ته راوړی دی او نو بیا ورته ابراهیم علیه السلام د هغې نه وروسته وویل چې فما خطبکم تاسو اصلي قصه وکړئ چې اصلي مقصد هم څه دی یعنی ابراهیم علیه السلام په خپل پیغمبري پیراست سره معلومه کړله چې زیری خو دغه ماته واوراو لیکن د دې دپاره د اسمان نه دی راغلی د دوی اصلي مقصد بل دی د هغې ورته بیا وروسته وویل چې موږ قوم لوط د هلاکت دپاره د اسمان نه راکوزي شوي د دې دپاره راغلي دا د سورې زاریات مضمون دی لیکن دې ځای کې دغه د بشارت خبره وروسته شوله او د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت والا قصه مخکې شوله د دې حاصل د دې جواب څه دی او دا ولې داسې شوي ده او اصل حقیقت څنګه دی فرشتو اولې کومه خبره کړې وه د قوم لوط د هلاکت خبره کړې وه که نه د اولاد د پیدا کېدو زیری اورولې و دې کې یو جواب چې کوم دی دا امام عکرمه امام مجاهد رحمه الله کړی دی هغوی وایي چې اصل واقع هغه ده چې کوم سورې زاریات کې نقل ده او سورې زاریات کې داسې دي چې اول د اولاد زیری ورته واورو بیا ورته وویل چې موږ د دې ځای نه ستا د خوا نه ځو اصلي کار زموږ دا دی چې د قوم لوط ته هلاک کوو نو دلته کې چې کوم دی دا کوم مضمون ذکر دی نو په دې واقعه کې څه مضمون مخکې ډېر څه وروسته دی څه مطلب دلته کې واقعه په ترتیب باندې نه ده اصل کې داسې ده چې فرشتې رالې زیری راوړو دا زیری څه زیری و بره دي بالبشرا په زیری سره رالې زیری راوړی نو وامرأت نو بیا وروسته دی چې ما دې وروستنۍ جمله کې داسې دي وامرأة قائمة پس وحکت فبشرناها باسحاق د دې بشرا تفسیر چې دی په بشرناها باسحاق سره دی چې دا فرشتو زیری راوړی نو زیری څه شی و زیری د اسحاق علیه السلام یې راوړی چې اسحاق علیه السلام پیدا کېږي او د ابراهیم علیه السلام زوی وی منځ کې دا بله جمله چې ده چې انا ارسلنا الی قوم لوط در دغې نه وروسته ده حقیقت کې لیکن دلته کې مخکې ذکر شوې ده دا تحقیق چې کوم دی نو دا امام اکرمه او امام مجاهد رحمه الله وی چې اصل واقعه هغه ده چې کوم په سورې زاریات کې ده او دې ځکه کې دا قصه په ترتیب نه ده دا قول امام فرار رحمه الله هم دی او دا اصل حقیقت دی نو دی وجه لا تخف تیارېږه مو انا ارسلنا یقینا موږ لېږلی شوي الی قوم لوط قوم د لوط علیه السلام ته او سورې زاریات کې به راشي دا الفاظ چې فرشتو وویل هغه ټیم یې وویل چې کله ورته لوط ابراهیم علیه السلام وویلو چې فما خطبکم اصلي خبره وکړئ اصلي خبره هم څه ده یوازې د پیغمبر د اولاد د پیدا کېدو دپاره تاسو نه یې راغلي تاسو اصلي خبره وکړئ نو دوی ورته دا جواب ورکړو نو معلومېږي دا چې قصه دلته کې اختصار سره ده تفصیل سره نه ده او تفسیري واقع به سورې زاریات کې به بیا راشي وامرأته او زنانه ده قائمه ولاړه وه چرته ولاړه وه امام قرطبي رحمه الله وی د پردې نه اخوا د میلمنو د خدمت دپاره ولاړه وه پناه وه او خدمت یې کوه پس وحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب پس وحکت نو دا ویخندل یو ضحک دی یو قهقهه ده یو تبسم دی عربی کې درې قسم الفاظ استعمالېږي د خنداګانو قسمونه دي قهقهه دې ته ویل کېږي چې دومره به زور سړی وخاندي چې بل یې واوري او دا نمونه خندا په اسلام کې جایز نه ده دا ټیک کار نه دی بلکې مانځه کې چا وخندا نو ټیکې په اودس هم ماتېږي مونځ یې هم لاړه اودس یې هم لاړه یو چې کوم دی دویم ضحک دی ضحک دې ته ویل کېږي چې دومره سړی وخاندي چې په خپله خندا واوري لیکن خواته څوک وانه اوري بل کس یې وانه اوري دا خندا جایز ده او دریم تبسم د چې صرف خوله کلاب شي غاښونه راښکاره شي هېڅ اواز هم ونه شي نو دا اخرنۍ مرحله ده نو دې ځای کې په ضحکت دغه منځ والا خندا شوه جایز خندا
او دا د خوشحالۍ په صورت کې کېږي. نو الله وایي فبشرناها موږ زیری ورکړه دې ته دې زنانه ته باسحاق په اسحاق علیه السلام سره ومن وراء اسحاق وروسته د اسحاق علیه السلام نه یعقوب علیه السلام سره. یعقوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام زوی دی. نو مطلب دا شو ستا به زوی کېږي. د غزوی نوم مخکې نه انتخاب شوی د اسحاق نوم دی او دا به غټیږي بیا به دا باقاعده پلار جوړیږي د به زوی یعقوب نوم به هغه لپاره نوم انتخاب شي یعقوب نوم دی او دا دواړه باقاعده پیغمبران هم نو دا په دې جمله کې ډېر زیاتې خوشخبری راجمع شوې. جمله وړه ده او خوشخبری به کې ډېر زیاتې راوځي شوې. دې ځکه کې ظاهري د مضمون د تاسو وګورئ نو دسې دي چې کله د لوط قوم د هلاکت خبره رااله نو د زنانه ولاړه او دی وخندل. آیا به د واقعي پورې وخندل کنه څنګه وخندل شو او بس باندې خوشاله شو. فبشرناها باسحاق نو موږ بیا هغه نو وروسته زیری ورکړه د اسحاق علیه السلام. د ترتیب نه معلومیږي دا چې اسحاق د زیری وروسته میراو شو هغه مخکې خندلې دي نو به خندا سبب څه شو. دا سوال نه د دې جواب چې کوم دی 3 جوابونه مشهور جوابونه دي. یو جواب دا دی چې په ضحکت امام اکرمه او امام مجاهد رحمه الله وی چې دا په معنا د حاضرت سره دی. د څه معنا ده چې کله د پرشتو ته قصه وکړه ابراهيم عليه السلام ته ول چې یو زوی به پیدا کیږي. ابراهيم عليه السلام ته بیان وي د یو خزي یو زوی او اسماعیل عليه السلام د بیبي هاجره یو زوی او د دویمه بیبي ساره ځان بچي بالکل نو په دې څنګه کې د اولاد زیره وورولې شو خو دا پکې ونه ویل چې د کمیز زنانه بکیږي. نو د دې ساره بیبي خیال دا و چې د هاجرې زوی بکیږي ځکه یو اسماعیل عليه السلام شوی دی او کې د شي بل زوی به الله ورکړي. نو د دې خبري واورېدل نو داغه نورسته حاضر د دې بیماری را شروع شو. د امام اکرم او د امام مجاهد قول له نو بیا داغه نه مخکې داراله دی خو خبري واورېدل د انسانان نری پرشتي دي نو د دې خو پردام نشته دی نو باقاعده د منمنو د زګین تر داخله شو چې را داخله شو د پرشتو د زیره ورکو به اسحاق او اسحاق علی السلام سره یعنی پرشتي وته ویل چې د ازبه په مستا پیدا کیږي د بلی بنه پیدا کیږي د سي حاصل شو. د سوال په خپل معنی حل شو. یعنی مطلب دا شو چې کله پرشتو د اولاد زیره ورکو نو د مجمله خبره وجد کمی زنانه بي او دویم دا چې قوم لوط په هلاکیږي د زنانه په دې معنی د خبرو سره سم بیماری پیرا شروع شو. دا د دو امامانو قول لیکن دې کې حدیث او قرآن صریح نص پکې نشته. دویم قول دسی دی چې کله دا خوشخبری واورول شو د قوم لوط د هلاکت او د ابراهیم علیه السلام د اولاد د پیدا کېدو نو دا بیبي ساره چې کومه ده نو دا خوشاله شو په ضحکت خوشاله شو وی خندلې. نو ضحکت په معنا د خندا سره شو جو وی خندلې خوشاله شو حاضر سره نشو نو بس باندې خوشاله شو بدی باندې خوشاله شو د ابراهیم علیه السلام بزوي کی خدا پته وته نو شي د خدو بیبيانې و چې د دې په خپل کې کنه د بلې د حاجری بیبي بکیږي دا پته وته نو نو د خاون په اولاد باندې خو د پیغمبري خاندان کې چې اولاد پیدا کیږي خو د خوشحالي خبره ده خو بیا دومره خبر نه و چې دا زما په خپل باندې کیږي نو خو بیا هم د دې بلې باندې په ځبي باندې خوشاله و نو بیا د کمرې ته رااله چې کمرې ته رااله د پرشتو خواته نږدې شو ولا مخامخ شو نو پرشتي وته په بشرنا به اسحاق د پرشتو بس درجه باندې الله موږ ته خوشخبری ورکړه په اسحاق علیه السلام سره نو د ورستانه بشارت د دې جذبه بستا کیږي او اولنې خبر خوشخبری صرف د دې وجه اولاد پیدا کیږي خو دا خبر پکې نو د کمی خزي بي او دویم بشرناها د دې بیبي ساره سره متعلق شو چې د بیبي ساره باقاعده زوی کیږي د کوم چې بچي د مخکې موجود نه بچي بيخي نو شوی او بیا ومن وراء اسحاق ورسته د اسحاق علیه السلام نه با یعقوب علیه السلام پیدا کیږي. موږ ویل چې بده کې ډیر زیات بشارتونه راجمع شو. یو دا چې د اولاد ورته بیبي سارای دویم دا چې دغه اولاد چې کیږي نو زویم د غزوی نوم به وخت مقرر شوی دی الله یې خلل اسحاق علیه السلام بیا به دا دومره غټیږي چې د دې بیا زوی کیږي او د غزوی نوم به یعقوب علیه السلام او ورسته برات چې د دوانه به پیغمبران همي نو دا یو لوی خوش خبري شو.